أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. د آیت شلا پاک جل وعلا شانه دا خبره کو چې میشتو اوس په سینې شه څومره محفوظ رزینه دی یا به ټول جواد شي بیا به سړی خپل ځون ته چال وال جوړوي چې زه د الله د سزونه د الله د نیرې چال وال چې کیم مو ته جوړیږي چې هغې نه زه خلوص فیلا وي چې د به هیڅ قسم قوت یا نه وي نه به د امدادګری وي. بیا الله پاک په اسمون قسم خوري چې پیر اسمون د مقسم وي چې دای چشتان در ګرځېدلی دی بروم هغې نه اروریږي او په مځکه دی مقسم وي چې مځکه چودیږي دانې د پوره. دا قرآن پاک دا قول فیصل دا بهترینه خبره ده په داسې درویغ نشته دا لیبې ټوکې نه دي دی د الله او د رسول په خبرې پر نخول پر چم کو برحال یې ته چالول جوړوي. الله پاک جل وعلا شانه عقید و قید ازا دی ته دی د چالول بدلا ورکوه خو کفار ته لږ کې مهلت ورکا لږ کې منده دی پرېږده این ورسته به دی په خپله پاته ولګېږي. یو ما در پزړه کوي هغه ورځ تبله السرائرو چې امتحان بخوستل شي دی د پټې رځې دی پټ رځي نه به ارجواد شي دی کیم عقیده چې وي دی کیم نیات چې وي کیم خبیث کیم مردور نیاتی چې وي به ټول هر شی معلوم شي. فما له بیا بنوي د انسان دی پوره من قوت په دا وخت چې زون نه عذوب لري کو د خدای ولا ناصر نه به داسې امدادګروي چې دای سک امداد وکړو. بهرحال په دنیو شه قسمه قسم خبرې په سړي بندارسي یو بل امداد یا سره غوړي یو بل بهرحال خبرې اترې د پورا سره غوړي قیامت شه بالا پکوي چې دا سه ورځ دو چې په سړي باندې عذاب الهي کلا روشي یو بل به عذاب یا نشي سره لری کولای او یو بل به دفاع نشي کړای په خپل به د هغه عذاب د لری کول قوت طاقت نوي. والسماء قسم دای پسمون باندې علاوه ذات الرجع چې جشتان د بارو مدا بهر حال رجع منا ارګرزدل حینا بعد حین سات په سات وخت په وخت الله پاک توستا برومینه در کوي دی وجنه چې کچېره برومینه نشوي ټول خلق له هلاک الناس وهلكت مواشيهم ټول ازمونه ټول خلق او ټول حیوانات زناور به ټول هلاک شوي وای. والارض مدکسامی پمزکه باندې ذات الصدع چې چشتنه د پرې کېدلې دو عین ونی بیچې د پر امزکه پریشي غنم جوور وربشه دنه د پر بار حال پریشي وی چې الله پاک په اسمون باندې قسم خوړلو زکه چې اسمون میشتو استعبار تلوي او په مزکه باندې الله پاک قسم خوړو زکه چې دا میشتو سه پر تخرج لنفس مار و النبات میشتو سه پر میوه ته کې او نه زرغونګي ټول شینه برخل زرغونوي. اسمون بهر خل ټول مخلوقات پر داسته کل اب لکپلور والارض مزکه داستل مثال د مزکه لهم کل لک امیر مثالی شي برخل سړی چې میر پلور وی دوا سره بیا هغه په بهترینه طریقه سره تربیت شي. د هرنګ میشتو چې پر اسمنی بارومی یې بچوي امزکه نه برحال غنم جوور وربشه نه رس میوه ته کې چې زرغونیږي میشتو سه باکا میشتو سه ژوندین په دا پیر تړلای دا ای سره پکویج په دا شیخ مو قسم او خړلو دا قران پاک سرنګ کې توب دا انه بشک دا قران پاک لا قول خبر دو فصل چې دا جدای بیلتین وستین کېدو پومیون د حق او د باطل شی قران پاک یو لوی معجزات حق باطل همیشه وشای. وما هو ان دا قران پاک بالهزل لیبټو کې ندی فضول خبر ندی. انهم بشک دا کفار د مشرکین یا مردور خلق یقیدونا چال ول جوړوي قران پاک ته او حدیث ته نیک حال کې تا کیدن په چال ول جوړولې سره شریعت محمدی علی صاحب الصلات و تسلیمات اخر په وی بربودوی پروپاګاندا په شکوالا وی چې داس نشي کړی دی و عقیدو زدیتا بدلا ورکوندې دی د چال ول کیدن دی چې کیم چال ول دا خپل منا و عقیدو za چال ول جوړوندې ته په جوړولې د چال سره خدای سره دا منا مناسب نه دو.
لکه بل دي شوی سنستدرجهم من حيث لا يعلمون زرد چې میش بدی ډیر زر کې ونسی خو هغه زینا به بار خل دی خو په خاطر یا نوي دی ته پاته نه چې وای د خدای پاک سرنګ انتقام نه خوستو بیا لا پکې چې پرېږ دلش کی فما هل الکافرین مهلت ورکا کافر تا ام هلهم دی پرېږ درو وای دلش کی وند انتقام ززنه خولا به هر حال لکه حدیث شریف شرسی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب چې چا د مود ولی الله سره حدیث قدسی دا نیک سړی سره دشمنی وکړه علاوه چې هغه ته مود اعلان جنگ دا به هر حال د نیک حال کې د علماء حق علاپک په خپل دفاع کو بل د قرآن شریف شرطي ان الله يدافع عن الذين امنوا الا د هغه حال کې دفاع کو چې سیک په صحیح معنی سره مؤمنین وي یوما در پزله کوي هغه ورستو بلا چې امتحان به خوصل شي السرائر د پټ رازینه پسینه شي فما له بیا بنوي د سړی د پر من قوت ولا ناصر نیم دادګرای چې عذاب الهی په خپل ازون لري کو یدای چې چاته وي چې خدای مخ په کیفون ملګری دا امونه تو عذاب لري کوي چې مخ کوي والسماء علاوه چې ملک سامي پسمون باندې ذات رجع چې جشتان دی برونه دا والارض قسم دی پمزکه باندې ذات سود چې جشتنه دی چودلې دو عین ونی بیټ دی پر غنم جوړ دی پر لمزکه غاشي وسیره لشي انه بشک دا قران پاک لا قول خبر دو فصل چې بیلتین روستین کې دو حق باطل پومیان شه حق او باطل سره جدا کوي وما هو ندی دا قرآن پاک خبر بالحزل لے بیٹو کے انہم بشک دیدا کفار یقیدونا قیدا چال وال جڑاوی قرآن و حدیث تا شریعت تا و عقیدو قیدا علاوی چیزا دیتا چال بدلا ورکوا فما حل الکافرین محلت ورکا کافرتا امحلهم پریرد دی روی دن لشکی ونده انور سے بیدی اخپلا آغان جامکار پارشی بن بیدی پویشی نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا چې رشا دور دی پورا علا پاک پو جنات سے وته د روزی دی وا خاص ته رشا دوری دی پورا دو چې اغنوم ریان دا ریان منا ډیر مړوین کې میشتو سے بار خل دولتا تند ال وشدار بنرسی به چې سړی بو وسی شربات وسی غسړی تند متش بیا په قیامت سے به علا پاک د خال کې تا چې کې رشا دور وی سیمات غیبات مردوړي نوی کړي سترګې خلاق جنه صحیح استعمال کړي وی ایتا بی علا پاک پدا دا روزا بنده دی دخول دی ورنواتلی توفیق ورکوی سهل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد مبارکتا فی الجنت ثمانیت و ابواب پو جنات سے اتدا روزی دی منها زنا پو دیش باب نیوادا سے دا روزا داڑا دو یسمر ریان چی ریان نمولاش لا يدخلو نبی داخلی جی پو دا ریان دا روزا بن الا الصائمون مگر رجا دوری آمین الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین الطیبین الطاہرین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. دي آیت شلا پاک جل وعلا شانه دا خبرکو چې میشتو اوس په سینې شه سمره محفوظ رازینه دی یا به ټول جواد شي بیا به سړی خپل ځون ته چال وال جوړوي چې زه د الله د سزونه د الله